اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ډېر مشکور یم چې د ماه رمضان میاشت ده او موږ د ډېر په شارټ نوټس باندې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړی. ماه رمضان بیا خصوصا اخري عشره وخت د ضایع کولو نه دی، خو د زموږ هم استدعا ډېره ضروري وه او تاسو سره دا مشاورت ما ډېر ضروري وشمارله، نو په دې مې تکلیف درکړی تاسو ته. ما چې چېرته هم نوکري کړې ده جی وزیرستان سے، شمالی وزیرستان سے 2.5 کاله ډي پي او پاته یم جی. هلته مو هم علما په مشاورت باندې کار کړی دی جی. بیا هغې نه بعد 1 کال زه په کرک سے ډي پي او وم جی. هلته موږ یو 3 کانفرنسونه کړي د علما او بالکل علما او پولیس، علما په سرپرستي سے زموږ پولیس هلته چې کوم ریزلټ خدای موږ ته راکړي کومې نتیجې هغه کرک ول خلک اوس پورې هم یادوي. زه تاسو ته صرف یو څو ګزارشات کوم دي چې قانوني تعریف تاسو د زما ګورئ. بیا آی ایم لیګلی ډیفاینډ ایز پبلک سروینټ. بیا موږ پاکستان پینل کوډ چې کوم کتاب جوړ دی چې کومې تحت بیا عدالت سزا ورکوي او قانون په هغه باندې موږ امپلیمنټ کوو، هغې سې سیکشن اف لا دی چې زه د عوامو خادم یم. تاسو ته مو تکلیف په دې درکړی چې د موږ ډېره ساده فارموله یې دي. که چېرته تاسو اعتماد وکړئ، تاسو خبره منله کېږي، خدای یو حیثیت درکړی دی، تاسو ته خدای تاسو ته یو منبر درکړی دی، چې خدای تاسو ته علم درکړی دی. زموږ د محکمې بنیاد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایښی دی. هغوی به پیس بدلولی، هغوی به خبرې اورېدلې، بیا به هغوی انصاف کولی. اوس چې موږ بدنامه شو او موږ باندې خلک اعتماد نه کوي، دا د زموږ خپل اعمال او خپل کردار دی. صرف ګزارش دا دی چې تاسو نه امداد غواړم. په مرګ مو یقین دی، ورځې روانې دي، چېرته دومره کار وکړو چې په هغه ځان سترګې په ښکاره کړو چې پر چږو سترګو ناست یو. راوچت صحیح دي، خدای ته وګورئ، موږ سره ودرېږئ، موږ سره ودرېږئ او یو اعلان ورته وکړو چې دا جرم کې دا به نه کړي. چې ویې منله د توبې لار چا نه ده بنده کړې چې موږ څوک یو چې بند چې نه مني، بیا به د موږ لاس دروند دی، چې بیا به له موږ سره ودرېږي. پولیس سره نیت ته ګورئ، موږ کار ته ګورئ. که چېرته د موږ نیت صفای او د موږ محنت په حق یې، بیا به موږ سره ودرېږي. بیا به چا ته نه ګورئ، نه به رشتهداري ته ګورئ، نه به قوم ته ګورئ، نه به بل څه ته ګورئ، بیا ما سره ودرېږي. تاسو ته موږ خپل نیت ږدو، خپل محنت ږدو، تاسو نه اعتماد غواړو. بیا به نه هوایي فایرینګ وي، نه به منشیات فروشي وي، نه به سهولتکاري وي، نه به ټارګېټ کیلینګ وي. زه یقین درکوم چې په مرګ مې یقین دی چې کلي نه راغلی یم او سواد سې مې لیکلی دی، نو زه منډه واله سم جي چې رسک مې لیکلی دی چې دغه دی نه بعد نسته، افطاري دی هم نسته، نو بیا زه کولی سم چې نو ولې نه منم جي، ولې دا خبر نه منم. تاسو ما ته ووایئ چې تاسو ټول ما سره ودرېږئ او ټوله کمیونټي یو وارې په موږ باندې اعتماد وکړي، صرف یو وارې. په یوې میاشتې به دا سواد بلکل صفا نشي دي. خپل کاروبار، خپل ټوریزم دا په دې دنیا جنت درکړی دی. موږ خو سوځېدلي پراته یو، ډګر مو دی او ګرمي مو ده او ډېرې خبرې دي. تاسو ته خو موږ پیسې خرڅ کوو، راځو سواد ته ځو. شریکال صاحب یو وارې ځي، اوس مهنګۍ ده، اوس نه راځي. تاسو خو په دې دنیا هم جنت سے پراته یاست. تبلیغي جماعت چې زکریا احمد جی خان نه سواد ته تشکیل وشي، دومره خوشحاله یم. ساړه ملک ته روان یم. بیا اکرام مسلم هم اوس اخري خبر چې تاسو اعتماد وکړئ او د تاسو چې کوم مبتدیان دي، تاسو چې کوم پیروکار دي، چې کوم جماعت ته درځي، کوم نیت در پسې تړي، هغه ما سره ودرېږي. او د ما خپل 6,500 پولیس دی، دا هم ما سره ودرېږي. هر کلي نه یو پولیس والا دی. نو جرم به څنګه کېږي؟ یو وارې به نیت وکړم چې منشیات فروش هم نه منم، قاتل هم نه منم، سهولتکار هم نه منم، هوایي فایرینګ وال نه منم. بس چې په پښتو ودرېږو او ووایو نو موږ به صفا نه کړو، یا به هغه توبه طیب سي یا به زه اوچت کړم. بس خبره ختمه.
او چې پټۍ یې رانه سهولت ورکوي او سترګې په پټې کړي او ګواهي نه کوي نو زه خو په یو کاغذ درنه ټرانسفر سم دی نسل خرابوي معاشره خرابوي په جمعه سے خودکش درته کوي په روډ یې کوي درته په بازار سے یې کوي درته ټارګېټ کلینګ کوي هوایي فایرینګ کوي هغې له ګولۍ راځي د چا بچی مړ شي پته نه ورته چې دا چا مړ منشیاتو باندې نسل تباه کوي درته جوه یې لګولې ده د زنا اډې چلی او سترګې مو پټې کړي دي بیا به دا اعمال په کار راشي چې معاملات مو ټیک نه وي زه به تاسو نه تپوس کوم چې معاملات مو دای په دغو اعمالو به موږ خلاص شو او چې ما ته وایي چې د یوه انصاف لمحه د 40,000 سال عبادت نه افضله ده نو بیا به زه په دغو سجدو په دغو لمونځو په دغو تراویحو به زه ځان خلاص کړم نو خدای ته ګورئ وخت دی خپل ځان سره به پښتو وکړو مسلماني به وکړو که د یوې میاشتې مسلماني مو وکړه په ساده ګنډه پورې زبان سې درته وایم یوې میاشتې مسلماني دا سواد به انشاءالله لسو کالو دپاره تاسو وګورئ چې دا به بالکل صفا بیا که خلکو نه خبرې ویرې سي او دغه نسل چې موږ مړه سو نور راشي هغو دپاره به بیا خدای چېرته بل څوک راولي ما ګزارش دی تاسو مو دې پر راغوښتي وه زموږ دا مشاورتي اجلاس و او په دې اجلاس کې خو دا هم ده راته چې روزه هم ده اوبو نه هر شي نه خلاص یو په خپلو خپو راغلي یاست تاسو نو ډېر مشکور یم چې عزتمند اوسئ زه یم خوشحاله وساته زه به تاسو نه فیډبیک غواړم تاسو به یې ما طاقت یاست یو واري چې یو عالم په پښتو ودرېږي او په غیرت خبره وکړي او په اسلام خبره وکړي چې دا منشیات فروش دی او دا به نه دا سہولتکار دی او دا به نه دا جوه لګوي او دا به نه بیا به د زما چې کوم سرکاري طاقت خدای راکړی دی هغه به انشاءالله زه هغه ته داسې شی یم چې به بیا هغه ګوري تاسو نه طاقت غواړم تاسو د بچو دپاره تاسو د علاقې دپاره تاسو د نسل دپاره زه بهرنی سړی یم خو ذمه دار یم چې خپل ځان ذمه دار شمارم ما نه کار واخلئ انشاءالله روزې سره ولاړ یم او دس سره زه به خپله ذمه داري په صفا نیت پوره کوم تاسو د امن دپاره تاسو د نسل دپاره جي او چې تاسو را سره ودرېږئ انشاءالله تاسو به بیا نتیجې ته ګورئ جي ډېر مشکور یم جي خوشحاله اوسئ بالکل اوپن فورم دی چې څوک خبره کول غواړي خپل تعارف ته کوي جي او راضي دی جي بیا به ماسپښین جمع په یو ځای کوم هغې نه بعد به ټولو ته اجازت دی جي ډېر مشکور یم جي عزتمند اوسئ جي